د تحصیل مندن په غریزه علاقه امازه کې د 25 کلو کچه روډ د کندراتو منظر پیش کوي چې پر سفر کول خپل مرګ لا دعوت ورکول دي. تقریبا 130 25-26 کلی دي جی او بس جی دا روډ ډیر زیات خراب دی، انتهایی لکه دا خلک د مشکلاتو سره دوچار دي. نو لکه څه قسم له دغه نشته، مریض ته تکلیف شي، مریض شي وخت به وخت اچانک نو لکه ډیر زیات تکلیف دی جی. بس دغسې راکوزه وکټ باندې نو ګاډي هم دوره چېرته نه میلاویږي. د نګری بازار نه تر مابڼ باغونو پورې دغه 15 کیلومتر روډ باندې صرف ډاکسن چلیږي. ډرایوران وایي چې یوه پیره وکړو نو بیا ټولې پیسې مصري خانو کې په ګاډو لګوو. خپل موټر په بازار کې ودراو او زما دا ډاکسن موږ را مخکې که موږ نړو خراړی ته چې پوخ شي دا موږ ته نو لږه لار ده، او چې پوخ نه وي نو اوس لکه دا میلمانه موږ سره دي، تپوس تاسو د ځای نه هم کولی شي څه لکه کڼډې کپرې روان وجاړ او تباه یې لکه و تاوان که تاوان چې څه ګټو بس هغه په دې ګاډو لګوو. هر څه خرابۍ د سپرنګان انجن اکثر کرنګ کیس په ګټ لګي لکه ټول نقصان دی. مقامی خلک وایي چې د مریض راته ډیر لوی تکلیف دی. د اپریشن نه پس مریض په هوټل کې دیروي او چې کله ښه شي بیا یې کور ته بوزو. د اپریشن مریض دلته له 17 د دیری چې روډ مریض ښه شي دغه شي موږ ته مطمئنه شو، بیا په دې روډ باندې موږ بوزو. لکه ډیلوري مریض یا لاره کې ښه شي یا هسپتال ته راورسي، لکه په دې کې ډېر ماشومان دایه شي دغه شي نو لکه څوک کمتر مریض رارسي نو په لاره کې ډېر مریضان پکې دغه شي. لکه زموږ باغونه ټاپ یادېږي لکه ډېر ښکلی ده، ډېر ښکلی دغه دی، لکه خو روډ سهولت ورته نشته. لکه چې سهولت ورته راغی نو هر یو کس پورته دی، خو لکه د روډ دې باندې ښار نه دي نو ګاډی به پرې ورشي. لکه دغه کچه روډ چې پکې تر دې دمه بلهاشې ګاډي د بدو پیښو ښکار شوي او پکې ډېرو خلکو ژوند بایللې، حکومتي واکدارانو پرې بالکل سترګې پټې کړي. که چېرې دغه روډ پوخ شي نو نه صرف به د مقامي آبادۍ مشکلات کم شي بلکې سیاحتي مقام مابڼ باغونو ته به هم سیلانیان شروع شي چې ورسره به مقامي خلکو ته د روزګار مواقع په ګوتو راشي. عمران بونیری، خیبر نیوز، امازه بونیر.